سبحان الله وبحمده یا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د دې ډېر زیات فضایل دي. په حدیثو کې داسې راځي کله ورته اطیب الکلام ویل کېږي، کله ورته احسن الکلام ویل کېږي، کله ورته خیر الکلام ویل کېږي. حضرت سلیمان علیه السلام یو ځل په خپل تخت باندې سور روانو، نو په هغه تخت باندې 80,000 یا 40,000 کرسۍ وې، خلک پې ناست په اسمان کې روانو، لاندې یو کس سبحان الله ووی، دی وله راکوشو او بس ویرېدو چې یاره څه خبره ده داسې یو چې حضرت سلیمان علیه السلام راکوشو. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وی زما دا بادشاهي د ختمېدو ده، دا به یو ورځ ختمه شي، خو کم الفاظ چې تا ووي دا د نه ختمېدو دي، په دې به الله تعالی ډېر لوی اجر درکوي. حضرت محمد حکیم صاحب رحمه الله فرمایي وی د دې ما دومره فضایل وکته، وی کله چې یو ځل سړی سبحان الله وی نو وی الله تبارک وتعالی وی د دې د وجې نه دا ځمکه د کم دنیا کې دا فضاګانې دا ډکېږي، وی بیا چې سبحان الله وی اوم اسمانونو اوم ځمکو پورې دا الله تعالی دا خلاګانې بندېږي، وی چې دریم ځل کله سبحان الله وی نو الله تبارک وتعالی دې بنده ته وی بس که کنه وی ټول ارس خو دې واخېسته، وی نور څه غواړې؟ وی ښځه راشه وی زم تا سره یم، چې رب در سره نور څه پکار د انسان. ابو داود شریف کې روایت دی وی چې کم سړی سبحان الله وی کثرت سره وی نو وی د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی وی دی به الله تبارک وتعالی ته دې بنده ګواهي کوي. نو بهتره دا ده چې خپل ډېر زیات اذکار کوئ، سبحان الله والحمدلله. او که د امیر صاحب ویلي وي چې یاره الله به د جنت فیصله کوي، نو بلکل به کوي. چې کم سړي کلمه ویلي وي که جهنم کې دی وخت تیرم کې الله دې مونږ ټول وساتي، نو بیا به هم دی راپاسي جنت ته.